محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه څلورم نمبر حدیث مبارک دی، 1604 نمبر. وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال، سیدنا حضرت ابو مسعود بدری صحابی رضی اللہ عنہ نے دا حدیث روایت تے. اللہ پاک دے صحابی ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے راضی شي. اللہ پاک دے د خپل ځان نه راضی کی. اللہ پاک تے زما او ستا او د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکی. یو واقع بیانی كنت اضرب غلاما لی بالصوت. یو ځل داسې پیښه وشوه، دا صحابي وایي که نه، وایي زما غلامو، زرخرید غلامو، پخوا وینځي غلامانو، زما غلامو نو پس خبره باندې هغه ما لګیاو، هغه مې وهلو، په چابک مې وهلو. فسمعت صوتا من خلفي، د رستو طرف نه مې د شا نه مې آواز واورېدو، غوږو ته مې آواز رالو. آواز سو، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود خبردار شه، خبردار شه. خو ابو مسعود صحابي وی رضی الله عنه، وی زه دومره غوسه وم که نه چې دې آواز باندې سم پوه نه شو. فلم افهم الصوت من الغضب، په دې آواز پوه نه شوم د غصې په وجه. سړی کله غوسه کي که نه، بیا مشر پې غږ وکي، پلار پې غږ وکي، استاذ پې غږ وکي، نو هغه د سم نه اوري چې کله په جنګ کې وي، په غوسه کې. فلما دنا مني، خو چې کله دا آواز ما ته لږ راجوخ شو، اذا هو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، څه ګورم چې دا خو د الله پاک پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم، دا خو راته په خپله نبی علیہ السلام آواز کوي. فاذا هو یقول، امدا آوازونه راته کوي، اعلم ابا مسعود، خبردار شئ ابو مسعودا، ان الله اقدر علیک منک علی هذا الغلام، الله پاک پتا باندې د دې نه ډیر زیات قادر دی څومره چې ته په دې غلام باندې قادری. دا غلام خو ستا لاندې دی که نه، ما تحت دی، زرخرید غلام دی، تاله الله خدای وس او طاقت درکړی دی. خو دا خبره هیره نه کړې چې ګورې تا باندې یو زورور ذات شته، ګورې تا نه موچت او زورور ذات شته که نشته؟ ډېر زورور دی، ډېر زورور ذات دی. قادر مطلق ورته وایي، قادر مطلق، په هر څیز پوره بر دی، پوره وس لري، او دا هغه ذات نوم دی الله. فقلت، ابو مسعود صحابي، دا خو صحابه و که نه، دا خو یو ټایم کې د غلطي شوې ده او بیا نبی علیه السلام ورته تنبیه کړې ده که نه، نو دوی بیا دې خبرې سره ناست دي. ګوره ښه، دا داسې خلک یو خو زه ورته یو که نه، کلک کې پلکې سترګې، کلک پلک غوږونه، رنډ کلک، نه د مشر منو، نه د دیني مشر منو، نه د خاندانی مشر منو، بس یو شان کار شروع دی یاره. نو صحابه داسې نو. فقلت ما لا اضرب مملوکا بعده ابدا،
زه به د دې نه وروستو چرې هم وینځه غلام ونه وهم، ګزار قدرې به م ورنه. وفي روایت او بل یو روایت کې راغلی دی چې کله راته نبی علیہ السلام دا خبره وکړه چې د تا نه زیات وسدار ذات پتا باندې شته، ګورې د هغه پتا وس رسي. ځینې وخت کې یو سړی وایي که نه نن به دې رانه څوک خلاص کړي، با ټوله دنیا هم که راشي رانه دې نشي خلاصولی، ما کې دا همره طاقت دی. صحیح یو کبر او غرور کې خلک اخته دي، دا ځمکه اړو ګوري نه، دا لحد ورته اړو یادېږي نه، دا شپه ورته اړو یادېږي نه چې زه د چینجو خوراک یم. صحیح به دې سترګو کې دې خېټه کې به راته لکه د سخا امرود په شان چینجي تخړېږي. یو کار شروع دی، یو د کبر په سانګار سړی ناست دی، یو لوی ده، او صحابو کې خدا شی نه بیدار خو یې که نه. فسقط الصوت من یدي من هیبته، وی د نبی علیہ السلام د روب د لاسه زما د لاس نه چابک وغورځېد، د پیغمبر علیہ السلام د هیبت د لاسه د نبی علیہ السلام د یری نه زما د لاس نه هغه کوړه و چابک وغورځېدو. وفي روایت او بل روایت کې راځي فقلت یا رسول الله وحر لوجه الله تعالی، چې داسې خبره ده که نه ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، ګواه اوسه دا غلام د الله رضا دپاره ما آزاد. فقال بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایل که آزاد کړی دی نه وی که نه څه چل به کېدو خبرې، که دا ښېګړه دی ورسره نه وی کړی، دا په چابک والی دی، په چوکا په چابک ګزار نشته دی. ګورې ښه خاوند ښځې له نشي ورکولی ګزار، په چابک په کیړی په لرګي، استاد شاګرد له په چوکا ګزار نشي ورکولی، په پیپ په چوکا، او پلار بچی له په چوکا ګزار نشي ورکولی. زناور د پاره د چوکا مونږ څه وایو اصیل له اشارت دی که نه، او بل له بیا لوړ دی. نو لوړ زناور د پاره دی، خو زناور کې بیا مونږ شریعت پابند کړي یو چې زناور به په چوکا په کوړه چې وهي په مخ به نه وهي، هغې کې دا پابندي ده. مونږه چې کتاب راته څه وایي که نه، نو کتاب همداسې سیده بوځي که نه، او چې سوچ وکړو نو کتاب سره اړو زمونږ څه مناسبت نشته دی، مونږ څه په بله بله سر یو، هره مسله کې یوازې دا نه ده، په بله بله روان. وایي که چېرې دا دې آزاد کړی نه وی، اما لو لم تفعل، که داسې دې نه وی کړی، دا غلام دې نه وی آزاد کړی، دا خو دې نصیب خو چې غلام دې آزاد کړو، که آزاد کړی دې نه وی للفحتک النار، او قال لمستک النار، تا نه به د جهنم اور چاپېره کېدو، تا ته به د جهنم اور لګېدو. صحابي ته وایي ښه څومره اوچت مقام دی د صحابي، د دې چوکې په وجه باندې به، د دې چابک په وجه باندې به تا نه د جهنم اور چاپېره کېدو. ما دا خبره دی خاوندم ووري، کم خاوند چې ښځې له په چوکا په لوړ په کیړی ګزار پې کوي. نن خو ستا وس شته په ښځه باندې که نه، د ښځې ماماګان ترونه رونه خواران دي، غریبانان دي، شریفان دي، چا سره څه ګوتې نه ماتوي. نو تا نه داسې به ووایو چې تپوس کولو والا څوک نشته دی، نو کله پې سر ماته او کله غاښ ماته او کله لاس ماته او کله تغمې او کله څه او کله څه. دغه شان چې کوم کس اولاد داسې وهي په چوکو باندې، یا استاذ شاګرد وهي په چوکو باندې، دنه به د جهنم اور چاپېره کېږي. دی په دې تمه دی چې زه جومات کې ناست یم او زه ورته دین خیم لګیم او زه به جنت ته ځم، د دې جومات نه به که خیري ډایرکټ جهنم ته ځي. استاد جي واوره په چوکه وال نشته. ښه دا وهل څنګه دي؟ وهل خو راغلي دي که نه، وهل څه ډېر وروستو مرتبه کې دي. اول الله پاک وایي ښځې نه غلطي وشوه، اولاد نه غلطي وشوه، یا شاګرد نه غلطي وشوه.
هغه د مصری شاګردي او که د قرآن شاګردي دوه درې قسمه شاګردان دي که نه. مصري سره هم شاګردان ناست یا په ویلپانه باندې وایي که نه، په سر یې وایي ټانکې پکې جوړوي، جواب به ورکړي لوی ذات ارسویني ګوري دا خو داسې څه خبره نه ده. اول مرتبه کې څه دي غلطي خو انسان نه شاګرد خو زده کړه کوي، کتاب زده کوي او که مصریتوب زده کوي زده کړه کوي، اولاد هم تربیت کې ښځه ما تحته ده. نو پیله مونږ ته قرآن مجید ویلی دي فاعظوهن سر ورسره خوږه، څه ورسره وکړه سر ورسره خوږه. شاګرد کښېنوه مصري دی که نه، پوهېږه به چې دا چابي مې دننه وغوښتې دا وړه چابي مې غوښتې ده، دې ته دا نمبر چابي وایي، دې ته دا نمبر ډیپری وایي، دې ته دا نمبر نټ وایي، دا دغه ځای کې پراتي. دا داسې نه چې بس هغه خوار لا غلطي کړي نه چې ده وله ویلپانه سر له رابغولي او ټانکې پکې جوړي، د هغه خو تپوس والا نشته. او پلار هم څه وایي، پلار یې نی که نه یتیمې ترې وایي وهه شړوخ دې وباسه، وهل محل نشته. اول سره سر خوږول دي ورسره، سر به ورسره خوږ کړي چې دا ټکی داسې دی دا کار داسې دی. فعظوهن په هغې سم نه شو، نو بیا الله پاک ویلی دي چې وهجروهن ورسره تعلق لږ پرېږده، تندی ورته ترې وکړه بچي ته. ستا نصیحت یې 2 ځل 3 ځل 6 ځلو غورځولو نه اخلي، بس ورسره لږ څه شه لږ ورسره کوږ شه، سلام یې مه اخله لږ ټایم دپاره، خبرې ورسره پرېږده چې اصیلي که نه اصیلي هغه له به نه اوبه خواړه مزه ورکړي چې تر څو پورې د پلار مور راضي کړي دي، که داسې نه ده. استاد دی شاګرد سره دی لږ کوږ شي، په دې هم نه شوه نو بیا وهل دي. وهل څنګه دي؟ وهل داسې چې په چوکه وهل خو بالکل نشته، په کوړه په چوکه وهل د سره په شریعت کې شته نه، هغه ډنګر دپاره دی او ډنګر دپاره هم په مخ نشته دی. یا چې مجرم وي او سرکار ولا سزا ورکوي نو هغه دپاره کوړي دي. عام کس به ښځې له بچي له شاګرد له چوکه نه رابغوي، چوکه خو ترې ووته ختمه. په لاس وهل دي یا دا رومال دی که نه، دا خو داسې یو کت دی څادر دا یو داسې 2 کته شي 3 کته شي داسې شي که نه، په دې وهل دي. او یا په سپېړه باندې وهل دي، خو په سپېړه باندې دا وهل هغه ټایم کې دي چې د غوسه ختمه شوي، ځکه غوسه کې سړی بیا په خپل هغه کې قابو نشي موندی. هلته وړوکی وي او دی وله سپېړه چې ورکړي نو سپېړې سړی ځای ته ورسوي، د هغه وجود کمزوری، د هغه د تحمل او د برداشت مطابق سپېړه ده، هغه به یا په املا ورکوي دلته په ملا باندې، یا داسې په سټ باندې په سر باندې یا په مخ باندې. د شاګرد د ښځې او د بچي وهل نشته، حرام. نبی علیه الصلاة والسلام صحابي ته څه فرمایل، که دې آزاد کړی نه وي او دا ښېګړه دې ورسره نه وی کړی جهنم لمبې به درنه چاپېره کېدې. او راځئ چې اوس مونږ وګورو مونږ په کومه روان یو. یا ارحم الراحمین.